مارغانم بیاغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوخته چې ما ته لګي بڼه کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و. چاته چې تاسو مولا چرګک وای خدای خبر چې مولا چرګک ورته وری وای مولیانو په سر سړای ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څو وخت کې راشي نو ما په پوي کوي یا به علالوما او یا به حل وی چې زولب نوما. چراغ څو وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د سر د ویختو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي. هغه او سلیمانا ویخته مې د ډېر راخ کې مړ دې کړم زه خو د ویختو نه ونیوم خو تم د هغه ورځې نه ویریږه لکه چې زه نن تا ته پیش یم داسې به تم یو ورځې چا ته پیش یې. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پریخو معافی تی وغوښته او په ډېرې عاجزۍ ورته ووی چې ته چرته وې. هدهد مارغه ورته ووی چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او بیا اے سلیمانا داسې بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسه دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان انه من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وای ګنا انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین. خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علی په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ماته او مسلمان شه او بکی ستاسو بادشاہان
دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چیتپوزي میتپوزي بیا صدر بوش کاغه خلای چې دا غته به وي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه او به وي ور بادشاہ دیته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا یوسا او بلقیس بادشاہ ته ورکا مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرتاوا او په روشندان کې ورننه وته او د سینې د پاسه ورته د سليمان عليه السلام خط کې اچرا پاسه دا خط پڑھاو کو فورن کابینه راوغخته 12 واړه جنگي جرنیلان راوغخته ول دا خطر راغله جرنیلان ورته وای چې جنگ کو بلقیس بادشاہ خزاوه خو بادشاہ دماغ کار کولو زمونږ د بادشاہانو الله دې په مونږ رحم وکي دماغ کار نه کوي ځکه چې مونږه د بدقسمتۍ نه دکانداران بادشاہان شوي هغه یو شپون مړو نو په ځن کدن کې یوم आवाज کولو چې ډر ځکه چې د شپانه دي ګډو ته ډر आवाज کوي کنه نو هغه په ځن کدن کې आवाज کولو چې ډر په قبر کې چې ورته ملائکه رااله او وایي چې من ربک نو دی ورته وی ډر ځکه چې داغه مزاج دا ګرځیدل چې ډر نو مونږ چابړي فروش دنیا فروش کنجران دا د ملک بر سر اقتدار راغلي دي نو ای په دې سپويږي چې ملک چلول ستوي د ملک نظام ستوي په ملک خدمت کول ستوي اول تاسو لک سوچ ابل شپه د وزیر اعظم صاحب تقریر ته وکړي لک سوچ دا د په دې خپل تقریر کې څه وي یو طرف ته وایي چې 900 عربه پاکستان قرضدار دی 900 عربه قرضدار دی او بل طرف ته وایي چې ما د وزیرانو تنخواه ډبل کړه نو کوم ملک چې قرضدار دی دا هغه ملک وزیران اعلان وکي چې ما تنخواه پرېښوه ځکه چې زما ملک قرضدار دی داسې ده که نه ده نو دې اعلان کوي چې ما تنخواه ډبل کا نو دې ملک ته د وزیرانو د تنخواګانو ډبل کولو ډیر ضرورت دی او دې ملک ته د دې وزیرانو ضرورت هم شته زما دې په خدای قسمی چې دا ملک یو سړی هم چلولی شي یو سړی د دې ملک سربراه کا چې هغه د یو غل نه لاس غوس کی ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک والي او یو زناکار سنگسار کی ته وګوره چې په ملک کې د زنا نامه څوک والي او یو رشوت خور سر لاندې او خپې پاس ځوړند کی ته وګوره چې په ملک کې د رشوت نامه څوک والي او هغه په خپلم سره روټۍ خوړل شروع کی ته وګوره چې د ګرمې روټۍ نامه په دې ملک کې څوک والي یو سړی دا ملک چلولی شي هیڅ ضرورت نشته د دومره کوڅه ډبو نظام جوړولو دې ملک ته هیڅ ضرورت نشته پرون ستا په ملک کې د اسمبلی سیشن پرونه تحقیق کوي چې ستا په ملک کې باس په اسمبلی کې پڅ شوی دی پرونه تحقیق کوي باس په دې شوی دی د اسمبلی
او مونږ له چې کوم تجارو راځي داغه کسٹم ډیوټي دې ختم شي. پرون د سحر نواله تر 3 بجو پورې په اسمبلی کې د ملک یو خبره نه ده شوه. ټول باس د اسمبلی ممبرانو په خپل ځان کړي. دا تاسو چې ممبران کړي دي خدای دې تاسو مخ کې داغي نه په سیلاب یوړې کی او غي دې در پسې یوړې. مونږ دې ورپسې خدای غرق کی چې مليان مخ کې وبو اغستی، پیران ورپسې اغستی، منبران ورپسې اغستی او تاسو را پسې داسې د خشاکو غوندې راغستی. ډېر خوان بکړي. خدای پیژندل قوم یې. ما خو درته وې چې الله در سره څه کوي ډېر ښه او ډېر خوان دې کړی، ډېر خوان دې کړی دی، ډېره مزه یې. آئنده بجټ به وګورئ ان شاء الله چې د بجلی او د سوی ګیس او د ټیکس د بیلونو د پاره به د خزو پرتګونه خرڅوي. ممبر دی ام ان ای دی کور ودانی او د ام پی ای کور دی ودانی او ستا کور دی خدای لوټي لوټي. د ملک له د ام ان ای او د ام پی ای ډیر ضرورت دی. اوسم دا د اوس قوم پوهیږي نه، اوسم کمړی له ام ان ای ځل ممبر صاحب را او په دا مړی دی رمې خولې لره ستا دغه مړی کور روان شي. ستا دا واده چې د چا وشو د کپاره وخورې. اله خان را امینې صاحب روټی له راغی. یو ما ته ووایي زما واده خو ډېر بختور و امینې صاحب هم وله راغلی و. وایي ستا مال په دغه ښځه خدای مټیزه بوزه. اوسم نه ځي هغه غلامانه ذهنیت ستاسو دماغ کې اوسم. تاسو غلامان یې. 200 کاله د پیرنګي غلامان وای، د خانانو غلامان وای، د نوابانو غلامان وای، د سرمایدارو غلامان وای. اوس د امریکای او د سرمایدارو اوسم غلامان دي. خان ته نشي ټینګې دي، نواب ته نشي ټینګې دي اوسم. او خدای به هم دغسې کوي درته. ځکه چې ایاک نستعین ایمان ستاسو نه دی. چې ایاک نستعین ایمان دی وی زما په خدای قسم که د بادشاہ پروا ولري داسې ایمان بدی چې انه من سلیمان اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. دا ایمان بدی بادشاہ تبوے کہ اللہ تعلو علی واتونی مسلمین. دا ایمان بدی، دا ایمان بدی. موسیٰ علیہ السلام یوازې دی، یو دی یو. او فرعون څوک 400 کاله عمر د خدای دعوی کړې وه، بادشاہ زرګونه فوج لرلو او موسی علیہ السلام یوازې. ته په یو ځان څه کولی شم؟ په یو ځان ته په یو ځان هر څه کولی شي، خو که تا ایاک نستعین باندې څه وکړه عمل یوازې. خدای ورته څه وایي؟ اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب حکم ورته کی، اذهب الى فرعون انه طغى. اے موسی ورشه فرعون ته انه طغى، داغه غرور د حد نه واوړېدو. موسی علیہ السلام ورته یا الله حکم بسر و چشم
خو زما جبه کې لږ لکنت ته خبره صفا نشم کولی، نو یو ترجمان را سره پکار دی. نو الله ورته وایي ترجمان مې در سره کړو هارون وزیرا. هارون وزیرا، هارون علیہ السلام رور دی دا ځان سره بوزه، دا بستا ترجمانی کوي. دواړه رونه ورل، فرعون په محل کې ناست دی، دربار کې په تخت ناست دی، بادشاہان وزیران ناست دي، پیرې ولاړې دي، دوی دواړه ورل. الله ورته چلم خي چې او موسی کا کړت پړته وکړه، نو دامسا چې در سره ده، دامسا چې در سره ده کرانی وی او کړت پړته کولو، نو دامسا د دې فرعون مخه ته وغورځوا. ته بیا تماشا کوه. ایاک نستعین، ایاک امداد موسی د چانه غوښتو. ورته لو فرعون لعیلا، او مردوده ته خدای نه، ته خدای نه. ول زه خدای نه، ستا خدای څه کوي؟ ول زما خدای مړه کول او ژوندي کول کوي. ژوندي خو زم کولی شم. موسی علیہ السلام خیال کوي چې دا پس جاهل واوړېدم. ورته لو فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، زما خدای د دې مخ انور راخېږي، کته خدای نو تی د دې مخ راوخېجوا. اوس دا خو د فرعون په اختیار کې نو. ول سوه وان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، دې مخ انور راوخېجوا. نو الله وی فبهت الذی کفر، فرعون کافر حیران پاتې چې جواب نو. فوج ته حکم وکړ راوی نیسئ، خو چې ویل راوی نیسئ، نو الله څه کوي دغه وخت؟ ګوره خدای ورته ولاړ دی، راو نیسئ. الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. واوحینا الی موسی، ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه په سکندونو کې، ان الق عصاک، چې د امسا دی وغورځوه د فرعون مخې ته، فاذا هي ثعبان مبین. ناګهانا دا غمسان یو لوی اژدها جوړه شوه. علما لیکي چې دا اژدها خوله دومره لویه وه چې لاندې شونډه د فرعون په محل کې پرته وه، او پاس شونډه د فرعون پاس په محل باندې پرته وه، دومره خوله ارته وه. او فرعون ته خوله ونیوه داسې. فرعون چې هغه اژدها خولې ته وکته، نو د یرې پې دستونه ولګېده، په تخت د پاسه دستونه جاری شو. علما لیکي چې فرعون وی کور ته مې رسوئ، 400 دسته په یو غنټه کې وکړه. ایاک و نستعین، د خدای نه امداد وغوښته، نو د خدای امداد دی ولیده. لرګی ورته اټم بم کړو او فرعون په تباہ کړو. چې فرعون ټیک شو، ولخرو کوي په دې موسی پسې چغر کړي. موسی علیہ السلام وی یا الله اوس حکم، وی درو د نیل طرف ته منډه کا، د مخ کې فرعون او فوج ورپسې، چې ورپسې او چې دریاب ته ورسېد، یا الله اوس حکم. الله ورته په دې امسا دي دا دریاب ووا، چې په امسا دریاب والو 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې شو. چې 12 لارې جوړې شي، موسی سره د مرګرو په ورګټ شو. لار جوړه دا او په منځ کې د اوبو دیوالونه دي. خدای هغه خو لارې والا مرګري مې اوبو نه وړي، نو په اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ جوړې شوې. ویل مرګرون تم ګورئ او روانه موسی. ایاک نستعین.
او چې موسی پورې وته فرعون چې د دریاب غاړې ته ورسېد قوم چې غرقېږم خو غیرت ونیو ورګډی شو او چې دریاب دې منځ ته ورسېد الله دریاب ته حکم ونی کو چې وینیسا وینیو او چې وینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړ. قرآن وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی اغا وقت چه دریاب میں در تسیرے کو سمجھا اکڑا دریاب میں در تا سیرے کو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسو البحر فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسو میں تک بچ کڑے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تاسو میں تی اوستی او فرعون سرد عالم پا دریاب کے غرق کرو لیکن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دادے چی تاسو ورتکتا چې فرعون میں او سره د فوج استاسو په مخ کې راوړي یا کنستعين چاته وي چا چې دړنه خدای منلې دریابونه ورته سریش الله په هغه وخت کې د سړی امداد کوي چې څو وخت کې د زړه داغه نه د امداد تقاضا وشي د زړه د امداد تقاضا باندې یو دو مثالونه واوري یو سړی راغی بل سړی نه قرض غوښتو چې ما ته یو 100 روپے قرض راک هغه 100 روپے راواغسته او سړی ته قرض ورک نو هغه غستون کې ورته وایي چې الکم داسې دي پیسې راکړي س گواه س وکیل س ضمانت نو ورکون کې ورتوي چې کفا بالله وکیلا دا الله نه لوی وکیل بل څوک دی دا 100 روپے میں دا الله په وکالت درک وی گواه نو ورتوي کفا بالله شهیدا دا الله نه لوی گواه بل څوک دی 100 روپے میں درکړي خدای می وکیلم دی او خدای می گواهم دی روڑے بے کلا پہلا تاریخ باندھے ڈر سڑے لاڑو اس چ پہلا تاریخ راہو سڑی ارادہ وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپے اوسم د سین غاړې تراوته دی او سورلی نشته چې پکې را سور شي او دل تراشي په خوا سورلای خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوخانو اړکه خیال وکړو چې سړی ته خو زه وعده خلاف کېږم اوس هغه د قرض مالکم د سین غاړې تراوته دی چې کم سړی چې ما ته خدای وکیل او گواه کړو داغه نن نیټه دا ګورو چې راوړی کنا او هغه د سین په غاړه ولاړ دی د انتظار کوي او هغه د سین په غاړه ولاړ دی د سورلا انتظار کوي سورلی نه پیدا کی اخر د ونی نه یو لرګی راغوس کو داغه دا منځي سوره کو او پکې 100 روپے واچولې او په د پاسه کپڑا وتاړله او یو چټي ولي کلو پکې واچولو چې خدای دا پیسې هغه چاته لګم چې کم درا کولو پټیم کې ترا ته گوا کړي وکیل کړي ته ګوري چې سورلی نشته نو دا سین به ورور رسي
د سین په غاړه سړی ولاړ دی انتظار کوي چې ګوري سین کې یو لرګی را روان دی اړکه خیال کو چې قرضدار قرآن غیر راشد لرګی راونی سا کور کې به په اور بلکی لرګی راونی وو کور ته ماخام راغې خزه ته وی چې قرضدار خو میرانغه خدا لرګی سین کې را روانو دا مې راونی وو خزه ورا کچرو بلی کو روټای به په پخا کو چې لرګی له ته شاعر आवाज ولا چې ماته یې چې ګوري 100 روپۍ ته پریوت چټا کې ورکو کاغذم ته پریوتو پاغي کې لیکلیو چې یا الله داغه چا تورسه چې درا کولو پټین کې تو وکیل کړي او تو گواه کړي تاسو خیال راغی دړنه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای گواه او وکیل کی نو بیا دریابونم داغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته